اجتماع شمس و قمر جب چاند جب زمین اور سورج کے درمیان اس طرح آ جائے کہ یہ تینوں ایک سید میں ہو ایک خط طول پر پہنچ جائے تو اسے اردو میں اجتماع شمس و قمر عربی میں محاق اور انگریزی میں نیو مون کہتے ہیں جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے تو اسے استقبال کہا جاتا ہے یہ 13 14 15 تاریخوں کو ہوتا ہے ګوره دغه ځمکه د نوره ګیر چاپېره چورلي دلته سپوږمۍ د ځمکې نه ګیر چاپېره چورلي که نه نو دلته دې شي چې دې ځای له راورسي دې ځای له څه شي راورسي لکه ګوره دا نورو دا ځمکه دا سپوږمۍ داسې راځي که نه چې دې ځای له راورسي دې ته وایي محاق حالت محاق نو چې د دې سید کې دلته دې شي دغه حالت محاق دی چې د دې سید نه د دې دا مرکز په بره شي نو دې ته برد افمون وي پیدایشي وشي خو ښکارېږي لا نه ښکارېږي به بیا کله اوس په وروستو وي چې د دې ځای نه د دې دا مرکز لږ بره شي او په دې باندې 20 ګنټې پې تېرې شي 20 ګنټې پې تېرې شي پوه شوې بې یا مثلا داسې چې د دې ځای نه د مرکز بره شي او تقریبا داسې 10 درجې زاویې جوړه شي دلته څومره زاویې جوړېږي 10 د بیا ښکاري وشوله نو که د 10 درجې زاویې نه کمه وه یا د 20 ګنټو نه دې نه عمر کم نو بیا دا ښکارېږي هم نه برد شوی پیدایشي شوی خو ښکارېږي نه او شریعت موږ ته دا نه دي ویلي چې پیدایشي وشي نوې میاشت شروع شي نه د دې نه چې په کمه یې نه ښکاري چې د 17-18 ګنټو پورې ښکاره کېدلی شي په هی آلاتو سره خو په حکم خو دا دی لکه ته په عام سترګو نظر سره صومو لرؤیته وابترو لرؤیته نو په دوربین کې وګورو نو څه خبره ده که چشمې هم خلک ورځي که نه چې نظر کمزوری شي نو دغه استعمالي خو بیا د 17-18 نه چې ښکته ګنټو نه چې ښکته وه که نه دوره لاندې شي او په یو شي به نظر نه راځي 20 ګنټې چې شوه نو دا په عام نارمل سړي ته په نظر راځي ټیک ده نو کله کله داسې وشي چې د دې سپوږمۍ 10 ګنټې شوي چې د دې پیدایش شوی او د مغرب په ټایم کې د دې 10 ګنټې پوره شي نو په نظر نه شي نو سبا به بیا د مغرب په ټایم کې ګوري که نه نو بیا به یې څومره عمر وي 34 ګنټې عمر وي پوه شوې پې اوس دلته دا تا ولیده د دې 21 ګنټې شوې وي نو په نظر راله که نه نو په دې میاشت کې ولیدلی شو د 21 ګنټو په را روانه میاشتو کې د 10 ګنټو وه نو ونه لیدلی شو نو سبانۍ ورځ به په 34 بیا به د 34 ګنټو بل راشه په دې نننۍ میاشت کې دا د 18 ګنټو وه ونه لیدلی شوه نو سبا به نه څومره شي د 42 ګنټو وي نو د دې 42 ګنټو او د 21 ګنټو په سپوږمۍ کې فرق کېږي که نه وي ډېر شي فرق وي که نه دا به بالکل د هغې تېرې میاشتې دی په ډبل باندې نو دلته خلک چې ورته وګوري وایي دا خو د دویمې ده ها داسې دا دقه دا نور دی وشوله د دې نه دا ځمکه ګیر چاپېره ګرځي په دې مدار کې دا مدار ارض دی او دا سپوږمۍ چې ده نو دا د دې ځمکې نه ګیر چاپېره ګرځي نو چې کله دې ځای له راورسي دا سپوږمۍ مرکز په یو سمت کې دي که نه په یو لینډ دي که نه
دې ته حالت محاق وي. حالت محاق وشوي. اوس د دې ځای نه چې دا مرکز د ځمکې چې وخوځېږي چې څنګه د دې سید نه اخوا شو نو دې ته پیدایش د سپوږمۍ وایي. دې ته څه وایي؟ پیدایش د سپوږمۍ پیدایش وشو. نو اوس دا چې څومره په بره راشي بیا به لیدلی شي. که هر څومره دې دپاره شرعي موږ ته څه معیار نه دی ښودلی. دی راته ویلي چې صومو لرؤیته و افطرو لرؤیته، چې وینئ نو روژه کوئ، چې وینئ نو اختر کوئ. دا خو یوازې د اختر د روژې میاشت نه ده، د دې معنا دا ده د صومو لرؤیته و افطرو لرؤیته چې په لیدلو سره نوې میاشت شروع کوئ. په لیدلو سره نوې میاشت، اسلامي میاشت چې ستا شروع کېږي دا به په لیدلو سره شروع کېږي. قمري میاشت دا به په برد سره شروع کېږي. په قمري په اسلامي کې بیا فرق دی. قمري ته ځان نه د کلنډر په طور استعمالولی شي. اسلامي میاشت به ستا د څه نه شروع کېږي چې د روژې د دې ور سره تعلق دی، دا به ستا قمري میاشت وي. دا دغه به اسلامي میاشت وي. اسلامي میاشت به په لیدلو وي. لیدلو مثلا د 20 ګنټو هغه ښکاره کېدله او د 20 ګنټو هغه ښکاري په سترګو. د 20 نه چې په کم وي 17 18 19 هم ممکن ده، خو په ډېرو غټو ټیلیسکوپو سره پوه شوې پې. او د 20 ګنټو دا چې ده نو دا بیا سړي چې نظر بالکل پټي ښه تیز نظر والا سړي هغه ته ښکاري. 25 پر 25 نه چې پاخوا شي بیا هر چا ته ښکاري. 30 نه 35 نه په بره بیا چشمو والا ته هم ښکاري. ټیک ده. نو دا نن د 20 ګنټو وه ښکاره شوه. پوه شوله. په راروانه میاشت کې دا د 21 ګنټو وه بیا هم ښکاره شوه. په دې بله میاشت کې دا د 18 ګنټو وه. نو دا اوس ښکارېږي؟ ښکاره شوه؟ نه. نو چې ښکاره نه شوه نو سبا به بیا د څو ګنټو وي؟ 18 سره چې 24 ملګري کړي یو ورځ پې تېره نه شوه. نن غروب شمس په ټایم کې ښکاره نه شوه 18 ګنټو، نو سبا د مغرب په ټایم کې به یې ګورې که نه، نو 24 ګنټې بې نورې تېرې شوې، نو ټوټل څومره شوې؟ 42 شوې. پوه شوې پې؟ نو ته وګوره د دې او د دې او د دې په سیز کې به فرق وي که نه وي؟ ډېر فرق وي. دې هغه چې تا لیدلی و نو دا د هغې د نیمې نوم سیوا ده. پهله به حسابي، پهله به نه، دا به هم پهله. رویت خو به دې وشو، رویت به دې وشو، رویت به دې وشو، رویت به دې وشو. او شرع یې مونږ ته ویلي چې صومو لرؤیته. زمونږ ډېر خلک چې په دې څیز نه پوهېږي. ته ورته وایې چې لکه دا پیدا شوې وه خو د دې هغه کوم رویت چې و که نه ښکارېده هغه وخت په دې نه و راغلی. 18 ګنټې به تېرې شوي وي خو پیدایش یې نه دی شوی. نو هغه 18 ګنټې بیا د سبانه چې به 24 تېرېږي دا به سرجمع کړي نو بیا غټې. یو ډېر ښکلی عالم دی، ډېر معتبر سړی دی، کاره سړی دی. اوس پرې 13 پیره باندې وي چې وګوره ویډیو په فیسبوک باندې پوره ورکړې وه، پوره انټرویو ورسره کمنټري ورسره هم کوله چې لکه وګورئ دا سپوږمۍ د دوره دوره دا وه. رویت هلال کمیټه والے د خدای تباه و برباد کړي چې خوله راتله جوړې ورته که نه. هغه ما ورسره بیا داسې لږ نوک جونک وکړو معمولي، نو هغه ما ته ترې اندازه دغه وشو چې دا غریب په دې حساب باندې اوس پوه نه دی که نه. پرون د 18 ګنټو نه ده ښکاره شوې، نن به غټه نه وي 24 ګنټې به تېرې شوې. پوه شوې. اوس بیا د دې په باره کې په حدیث مبارک کې راځي چې ان من اقتراب الساعة ان يرى الهلال لليلة يقال هو ابن لیلتین. قیامت د علامو نه یو علامه دا هم ده چې سپوږمۍ به وي د یوې شپې او خلک وایي چې دا سره د دوه ده. حالانکې به یوه ځای ورځي خو لږ سیز نه به غټ یوه غټه به دی چې وخت به ډېر تېر شي. اوس دلته بله راشه. په دې یو میاشت کې د 15 ګنټو وه
ونه لیدلی شوه نو سبا به د څو ګنټو وي 24 ګنټې به نورې تېرې شوې 39 ظاهره خبره دې نه به غټه نه وي هغې نه به غټه نه وي دې نه خو به غټه وي که د 19 ګنټو وه ونه لیدلی شوه نو سبا به د څو رهي د 43 د 21 ګنټو وه خو مطلع ابرالود و وریځ وه نو موږ ته د شریعت حکم څه دی چې 10 روز پوره کوي که نه نو چې نن د 21 ونه لیدل ځکه وریځ وي او سبا وریځ نشته نو سبا به د څو رهي د 45 وي نو غټه به نه وي حکومت به د غټ احتیاط کوي وایي تاسو 400 کې دورا کړل نه چې دوی به 400 کې اینډیا موږ دلته نه داسې حسابې اسلام آباد وایي اینډیا کراچي وایي سیده 400 پېښور په دې کې داسې قصه ده که نه چې دا سړی چې راشي او هغه تا ته په دې کې د دې ورځو هغې کې ګواهي قبوله کړې ده چې دا د 7 ګنټو یو یې لیدلې وي د 15 ګنټو یو یې لیدلې وي پوه شوې نو هغې کې دوی داسې تپوس وکړي چې یاره سړی د صوم و صلات پابند دی شرعي طور ښه ښکلی برابر دی او ته قسم هم کوي طلاق ورته هم خوري قرآن ورته هم کوي نو د هغوی په هغې ظاهر وینا باندې په هغه ظاهر شکل و صورت باندې اعتماد وکړي او د هغه ګواهي قبوله کړي بل کس د هغې ګواهي قبوله کړي فني تزکیه د دغې ګواهانو نه کېږي فني تزکیه یې نه کوي نو داسې خو کېدلی شي که نه دا خو د فساد زمانه ده چې تا له 10-15 کسان ځان له صلاح وکړي او راشي ټول دلته قسمونه قرآنونه وکړي او حالان کې دروغ وایي ټیک ده یا تا ته یو کس راشي قسم قرآن درته کوي خو هغه ته څه اشتباه راغلی وي او داسې موقع پکې هم راغلي دي که نه چې په یو ځای باندې به ورته د دنیا مخلوق ولاړي نو یو او دوه به وایي چې موږ یې نو نور وایي موږ یې نه وینو دوی هر کال یې نه اکثره نو ډېر شی پکې داسې توبې پکې وخت کړي دي بیا غالبا د حسن جان صاحب یو تقریر دی چې ما له څه کسان رالو هغوی ډېر ژړل او پریشان وو چې یاره موږ دوره کلونه لکه دلته هغه د دروغ ګواهۍ ورکړي دي اختر کړی و دې خلکو یا مروژه کړې ده زموږ دا ګناه به معاف شي که معاف به نه شي نو چې احتیاط نه کې نو مفسدینو له به ته بیا لار ورکړي چې څومره احتیاط کې نو دومره شرپسند خلق چې دی که نه د هغوی دروازې به بندېږي بیا او که ته بې احتیاطه ژوند تېری او بې احتیاطه خپله اداره چلی بې احتیاطه ترتیب چلی نو بیا به هغه شریر خلق چې دي مفسد چې دي هغوی د او یا شریر نه لکه سړی خو صحیح مسلمان سړی دی خو دوکه شو یو غلطي کول دي یو په غلط فهمي لاحقه کېدل دي په غلطۍ کې واقع کېدل دي یو سړی غلطي نه کوي په غلطۍ کې خود به خود څه شي واقع شي نو نه ته د هغې شریر لار بیا بندولی شي او نه چې یو سړی په غلطۍ کې واقع شوی هغه غلط فهمي ورته راغلی نه ده هغه اصلاح هم نشي کولی او لارې هم نشي بندولی نو چې څومره ته په دې کې احتیاط کې احتیاط یې دا دی چې اول وهلت کې د دې سړي شرعي تزکیه وکړه او په دویم نمبر د ده فني تزکیه هم وکړه دا فني تزکیه فقط د دې دپاره ده چې د ده دا خبره دا ګواهي د ظاهر نه خلاف خو نه ده لکه مثال په طور ته په عدالت کې جج او تا له یو سړی راشي تا ته دی وایي چې د زما نه د پلانکي سړي رپورټ ولیکي چې زما نه د تېرې جمعې په ورځ باندې 1000 روپۍ قرض اخیستی او زما سره پې دا 3 واړه ګواهان هم دي ټیک شوله نو جج به د دې ګواهانو تزکیه کوي که نه ګوري به یې که نه د دې خبرې جانچ پړتال وکړي دا 3 واړه طلاق ته قرآن ته قسم ته هر څه ته تیار دي او ښه باشره کسان هم دي او چې د جج معلومات وکړو چې وروره دا سړی خو دی د تېرې جمعې په ورځ و چې زما نه یې 1000 اخیستي هغه د زیارت په ورځ وفات شوی پوه شوې
نو که د ده په لاس کې زر تسبیح ولیدي که نه خو دا خبره منلو قابله ده دا ګواهانو له به هم منډه ورکړې دومره تیزه منډه وله ورکړې او دغې مدعي له به هم ورکړې پوهېږې مې نو دا فني تزکیې د دې دپاره وکړه چې زما دا ګواهي چې دا سړی پیش کوي دا د بدیهیاتو نه خلاف خو نه ده د ظاهر نه خلاف خو نه ده لکه زما ښه غټ پټکۍ مې والی دی که نه او ښه ګیره مې هم شته برید مې هم کټ کړي که نه کورته جامې مې هم دي نو زه تا ته اوس قرآن کوم چې شپه ده پوه شوې مې نو که زما ته قرآن شریف او بخاري شریف او مسلم شریف په یادو یاد دي خو زما دا خبره صحیح ده نه ده صحیح ځکه د ظاهر نه خلاف خبره نه ده د بدیهیاتو نه خلاف ده که نه نو په دې فني تزکیې سره هغه ته د دې ګواهۍ جانچ پړتال وکړه چې آیا دا ګواهي د ظاهر نه خلاف ده او که نه نو که د ظاهر نه خلاف نه وه او بیا شرعي هم تزکیه د ده تا وکړه برابرو بیا بسم الله کوئ منه اعلان وکړه بیا پوه شوې نو حکومت هغې خو خپل کار دی موږ د هغې کمیټۍ د نویو تجارت ته پته ده که نه خو د دې نه دومره خبرو لکه قاسم علي خان والا چې دي یا مردان والا یا بل ځای کې څوک کوي که نه نو دوی فني تزکیې نه کوي او شرعي تزکیه کوي فني تزکیه نه کوي نو د هغې د وجې نه هغوی د هغې سړي په طلاق او په قسم او په قرآن اعتماد وکړي او د هغه په هغې شکل و صورت په ظاهر شکل و صورت اعتماد وکړي او د ګواهانو په لیست کې ورنه ولیکي او اعلان وکړي دقه سیس فني تزکیه خو به تاله فني کس کوي که نه چې په هغې فن باندې پوهي دی فن ماهره شي ټیک ده او دغه دا لکه بیا هغې ګیله ده بیا که نه چې کاش وې د سره څوک فني سړی ټیک ده چې بیا زموږ رویت هلال کمیټي ده رویت هلال کمیټي چې مرکزي ده په هغې کې داسې کسان شته دی چې هغه په فن باندې پوهېږي خو چې کوم د دوی زونل کمیټۍ دي لکه مثال موږ د خپل ضلع بونیر دا کمیټي والو نو آیا په دې کې چې کوم کسان په دې کې ناشي څه پکې سرکاري خلک څه پکې نور که نه چې کوم عمله دوی په دې کې اغستې آیا دوی په دې پوهېږي او که نه دوی سره هغه فني تزکیه دوی کولی شي او که نشي کولی چا سره بالکل چې په فن پوهې نو هلو به ته فني تزکیه کېږه نه ضرب زید عمرا فی المسجد نو چې ته په نحو پوهېږي نو که په دې کې ما اعراب غلط وي نو ته به زما اصلاح وکړي نو که تا ته نحوې پته نشي ته زما له دې جملې زه ته وایم چې ضرب زیدن عمرون فی المسجده نو بیا د دې صفایي کولی شي چریم نشي کولی نو پوه شوې نو چې نحو پوهېږي نو هلو به بیا ووایي چې یاره هغه د په دې ځای کې غلطي وکړه نو که ته هر څومره وایي لوی عالم یو لوی دیندار یو لوی متقي سړی که نه خو دا جمله دې غلطه وایي نه نه یم تللی زه پکې نشم اخیستی هغوی پکې شاملولی شي څوک زو تیرے نا اجتماع شمس و قمر چاند جب زمین اور سورج کے درمیان اس طرح آ جائے کہ یہ تینوں ایک سید میں ہو یعنی ایک خطی طول پر پہنچ جائے تو اسے اردو میں اجتماع شمس و قمر عربی میں محاق اور انگریزی میں نیو مون کہتے ہیں جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے تو اسے استقبال کہا جاتا ہے یہ 13, 14, 15 تاریخوں کو ہوتا ہے بالکل ہوگا گئے ہو हाँ ठीक है
په دې باندې پوه شوئ دی ګوره اوس یو څیز بل راشه بل یو څیز دې ته کوم حالت وي حالت محال او چې سپوږمۍ راځي 7 تاریخ له دا دلته راورسي 7 تاریخ دې ته تربیع اول وي دې ته تربیع اول حالت تربیع اول بیا ګورو ده چې راځي دې ځای له راورسي دې ته بیا حالت استقبال پوه شوې بیا له دې ځای نه چې راځي 21 تاریخ له دلته راورسي دې ته وایي تربیع ثاني بیا له دې ځای نه چې راځي ټیک ده چې دې په منځ کې دې لم بیا ځان نمونه ورکړي خو دی غټ حالتونه دي عمر برله سپوږمۍ چې تندر نشي که نه نور چې تندر نشي نو دا سپوږمۍ به په دې ځای کې په حالت محاق کې دې نه علاوه نور تندر نه نشي سپوږمۍ چې تندر نشي نو دا په حالت استقبال کې 14 هسې دي په دې حالتونو کې نشي پوه شوې په دې کې موږ ته شرع حکم څه دی چې کله نور تندر ونیو یا څه سپوږمۍ تندر ونیو صلات کسوف خسوف دی که نه دعا ده استغفار دی نفلونه دي عبادت دی او حضور صلی الله علیه وسلم به پکې دومره اوږد هغه حضرت ابراهیم د حضور صلی الله علیه وسلم زوی چې کله وفات شو په هغې شپه باندې په هغې ورځ باندې نور تندر نیولی نبی علیه السلام بیا تاسو پرې مسند کې احادیث مبارکه شته نور کتابونو کې هم شته پای کې دي چې خلقو وایي چې نبی علیه السلام زوی وفات شوی دی نو ځکه نور تندر ونیو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا خسوف او کسوف چې دي دا آیات من آیات الله د دې تعلق د چا د موت او حیات سره نشته دا د خدای د قدرت نښې دي چې ته وښودې وقتي طور تک سپین رڼا نور تک تور کو او لږ وخت دپاره سپینه سپوږمۍ تکه توره کړه نو دې کې تا ته دا ښیي چې وروره څنګه مې دا وقتي طور دا تور کړل نو دقه رنګې اذا الشمس کوورت دې چې درله مستقل ختمولی شم پوه شوې دا نظام چې مې دلته عام نظام چې ټول کال روانو امې د یو ګنټې دوه دپاره معطل کو د رڼا په ځای مې تیاره راوسته پوه شوې د دې چې دله مستقل هم ختمولی شم د خدای د قدرت نښې دي او په دې کې موږ ته د عباداتو حکم دا دی ځکه دی چې الله تعالی د خپل قدرت نښې ظاهرې کړې که نه نو د خدای نه یره پکار ده د خپل چې کوم عام روټین زموږ زندگی روانه ده نو داسې ژوند دې موږ نه تېرو بلکې ښه ژوند دې تېرو خدای طرف ته دې متوجه شو یو وجه پکې بله دا وي که نه چې په دې سیټ کې اوس دې خوا به خیال ډېر کوي ښه د دې نور خپل یو علاقه ده چې په دې علاقه کې کوم شی دې ته دې علاقې ته ورنږدې شي نو په هغې کې د نور کشش ثقل کار کوي نو چې دې علاقې ته کوم شی نږدې شي دا نور طرف ته ورته وشي پوه شوې د دې ځمکې دپاره خپله علاقه ده چې هغې ته کوم شی ور دننه شي نو بیا څه شي ځمکې طرف ته راتاو شي لکه دا مارکر مایل چې پرېښود چې کته راتاو شو که نه د دې سپوږمۍ خپله علاقه ده چې هغې ته هم څه شی نږدې شي نو بیا ورته څه شي ورتاو شي په دې حالت کې او په دې حالت کې په دې کې د نور د سپوږمۍ او د ځمکې فاصلې کمې شي فاصلې څه شي کمې شي یو بل سره نو دا ممکنه ده چې دا د یو بل هغه کشش ثقل والا علاقې ته وردننه شي چې وردننه شو نو څه به شي لکه چې نور د ځمکه ځان ته راښکه سپوږمۍ ځان ته راښکه وتمبېده نو ورکه شوي به پکې نه نو نور خو اور دی د ځمکې به نور ته چې دا ورتاو شو پته به یې پکې هم نه لګېدلي څه شوه څه نه شوه لکه په لکاو ځمکې په نور کې دننه راځي په یو ګوټ کې به یې ویلې شوي وي داسې
پوه شوې پې که نه په زرګاو لکاو سنټیګریډ ټمپریچر دی راغلی نو قیامت به راباندې په یک دم راغلی نه نو ځکه موږ ته شرع حکم کي وروره عبادت طرف ته مشغول شه که بالفرض داسې واقعه وشي نو چې کم از کم په سجده کې په دعا کې په استغفار کې خو نه سا وځي که نه ټیک شو دا یو حکمت دی یو هغه پیدا ده وشو سپوږمۍ متعلق ډېرې خبرې وشو اوس به پکې لږه د هغې په هغې بحث کې منډه وبیا ها لکه دغه پکې دي ټولې دی دغه له راځي سپوږمۍ له دې له راشئ ښه دمه ورته لږه کوو نه باس پکې شته دا